बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुरून ओला यानी द मुसलमानानू तरक्की हगा 800 काला ची मुसलमानानू दासे खलक दुनिया ता वड़ांदी कड़े हो कि द हागुई तहकीक द हागुई नवरुस्तु द यूरोप द साइंसदानानू द शोहरत सबब उगरजेदो। हागुई की यौनुम द अबू उस्मान जाहिज हम दे कि दुई खपल मर्ग न ढेर वक्त पस द चार्ल्स डार्विन नुम द उमर द पारा ژوندې को او پخپل د جاهز نوم د وخت په بهیدو چپو کې چرته ورک پاتې شو. ملګرو، هیڅوک نو خبر چې د عراق ښار بصره کې د اوبو په غاړه د غریبانانو غوندې ژوند تیرون کې د ځوان بعد دنیا ته یو غټه تیوري پیش کوي، یعنی د تیوري آف ایوولوشن، چې نن د هغه چارلز ډاروین په نوم باندې یادېږي. هغه تیوري چې اسلامی نقطه نظر سره بالکل سمون نه خوري، او هغه تیوري چې د انسان ابتدا د آدم علیه السلام په ځای د انسان پلار چرته یو شادو خي. د دې تیوري باندې چارلز ډاروین نه بلکې یو عظیم مسلمان ساينسدان ابو عثمان جاهز وو چې د هغه تیوري صرف مسلمان ساينسدانانو نه بلکې د یورپ ساينسدانانو هم منلې. ملګرو، تاسو دماغ به هم دا منلو ته تیار نه وي چې چارلز ډاروین تیوري یو غلطه تیوري ده او د جاهز تیوري د ساينسدانانو لپاره څنګه قابل قبول ده. نو اصل حقیقت څه دی؟ راځئ چې ځان په خبر کو. ملګرو، چې مسلمانانو د سیاحت دنیا فتح کولو لپاره په دنیا کې خواره شو، نو قدرت دوی ته د خپل نخې خودلو فیصله وکړه او بل غاړې ته مسلمانانو د قدرت نخې باندې ځان پوهه کولو د پاره ډیر په مهنت خخه دماغونه تیارول شروع کړي وو. دوی منظم سیاحت د تحقیق جوش د وړوکي نوړوکي شی او د غټ نغټ سیز د تحقیق د پاره پر اصرار او عجیب خلق دنیا ته رامخکې کولو کې مشغول وو. او بل غاړې ته عجایب المخلوقات، الف لیلا او د دې په شانتي بشماره کتابونو په مسلمانانو ځوانانو کې د کائنات داسې سحرانګیز خیالونه را ژوندي کړي وو چې سیاحت د مسلمانانو محبوب مشغله وګرځېدله. د دې مشغلې په سبب کله چې رب کائنات لومبه سوال مسلمانانو سیاحو ته ور وړاندې کو، هغه دا و چې د دنیا د مختلفو علاقو خلق رنگ او نسل خدوخال د یو بل نه جدا ولیدي. د عرب خوخان، شرمخان، شترمرغ ټول ټول په افریقي کې دک زناور ولی سپین دي، سپی لومبړې بھیړیې یو شاهکاري، خو د دوی باز عادتونه ولی جدا دي. دارنګي د مشرق سپی د مغرب د سپونه بالکل بدل وي او د میوو دومره قسمونه ولیدي. بعضې زناورو په بل ځای ته هجرت باندې هغوی ژوندي ولې نشي پاتې کېدی، یا بعضې زناور د همیشه دپاره څنګه ختمیږي. موږ د آدم علیه السلام اولاد یو، د یو سړي نه صرف یو قسمه اولاد پیدا کېدی شي، لا تور لا سپین. خو د دنیا هر علاقې خلق مضبوط چاک او د بعضو علاقو خلق کمزورې ولی وي. د بعضو علاقو خلق چیت او د بعضو علاقو خلق دنکامت ولی وي. که دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی نو یو شان پکارو. د مسلمانانو د سیاحت په عروج په وخت کې هغوی ته دا سوال به هر ځای ته مخې ته راتلو. په دې وجه د بغداد، اسپانیا یعنی سپین، قاهره په یونیورسټو د مسلمانانو ټولو علمي مدارسو کې دا سوال موضوع بحث وګرځېدو. او دغه وخت مسلمانان داسې یو طاقت و چې د هغوی مخې ته به څه شی زیات نشو حصارېدی. نو دې سوال هم ډېر وخت ځان مسلمانانو مخې ته ټینګ نه کړو او د دنیا عظیم سوچ لرونکو دا سوال په یو عظیمه تیوري کې بدل کو
یو داسې تیوري چې نن هم په ډیر خراب شکل کې په دنیا کې موجود ده چې هغې ته موږ د تیوري آف ایولوشن وایو. ملګرو، عظیم سائنسدان ابو عثمان جاهز اتمه صدی عیسوي کې په عراق کې پیدا شوی و او نسلاً افریقي و. د هغه ابتدایي دور یو طرف ته په غریبتوب کې و او قدرت په دې حالت کې هم د هغه د علم او د تربیت انتظام هم کړی و. دوی به د دریاب په غاړه د خپل پلار سره میان نیول او په دغه وخت کې د دریاب په غاړه د مسافرو دپاره ځای په ځای جوماتونه هم جوړ وو. د قرون اوله په وخت کې مسلمانان د ټولې دنیا په گشت وو. دنیا په هره څوکه مسلمانان خواره وو. څوک د کتاب دپاره په سفر کې وو، څوک د حدیث دپاره مسافر وو، څوک تاجر وو، نو څوک په سیلونو راوتی وو، څوک په علم پسې ګرځېدو، چا د علم خورولو دپاره سفر کوو. په غونډه دنیا کې مسلمانان په گردش کې وو. دریابي سفر د حسونو او د اوښانو د سفر نه لږ آرامدې او لنډ هم وي. نو په دې وجه د ابو عثمان جاهز ملاقات د ډیرو مشهور علماو، سیاحو او علمی ملغلرو او د تحقیق استادانو سره شوی وو. د ابو عثمان جاهز ذهني ارتقا د مسلمانانو، سپه سالارانو، سائنسدانانو او علماء اسلامو په ذریعه عروج ته ورسېده او دوی د وړوکوالي نه داسې ملاقاتونو او په تحفې کې میلاو شوي کتابونو په وجه د کتاب په مینه کې ورک وو. مورخین وایي چې جاهز چا هسې په ناسته و نه و لیدلی، هغه به و او کتاب. تر دې پورې چې د 65 کالو په عمر کې هغه د بایولوژي، زولوجي، سایکولوژي او په فلسفه یعنی د عقل علم هم ډیر غټ ماهر منل کېدو. ملګرو، که د هغې وخت خبرې کوو نو قرون اوله کې بغداد د فنکارو، د سیاحو، د انجینیرانو او د سائنسدانانو او د فلسفیانو ښار و. په دې ښار کې به هر کال ایوارډ شوز کېدله. دلته د ټولې دنیا اهل فن، سائنسدانان او فلسفیان به راتلل او خپل فن به یې دنیا ته وړاندې کاوه او په منونو سره سپین به یې وړه. ابو جاهز چې د خپل علاقې یو ماهر عالم و، خو بیا هم یو غریب ملاح و. د هغه وړومبنی کتاب په سوشل ډیولپمنٹ باندې و. هغې کې هغوی د خلافت تصور نور هم په ښه انداز کې ښودلی و. کله چې دغه کتاب د بغداد ایوارډ شو کې په اول نمبر راغی نو د جاهز قسمت بدل شو. د بغداد ټول ریسرچ سینټر د هغوی پسې شوي. ابو عثمان جاهز د تاریخ انسان د ټولو نه اهم تیوري د تیوري آف ایولوشن دنیا ته وړاندې کړه. ابو عثمان جاهز په 2 جلدو مشتمل کتاب کتاب الحیوان کې د هغې سوال جواب ورکړو چې مسلمانانو ته د ټولې دنیا په سیاحت کې مخې ته راغلی و، یعنی د مخلوقاتو ارتقا څنګه شوی. جاهز په خپل کتاب کې بیان کړه چې ځناور د یو نسل نه بل نسل کې بدلیږي، خدا یو ډیر اوږد او طویل سلسله وه. په کم کې چې ځناور شکل و شبهات او خصوصیات بدلیږي را بدلیږي. په خپل کتاب کتاب الحیوان کې هغوی ارضیاتي تبدیلی یعنی د ځمکې د بدلون یو اوږد بحث کړی دی. د هغې مطابق ارضیاتي بدلون په سالرونکو اثرانداز کیږي چې د دې په وجه دوی کې د بدلون مقابله کولو طاقت پیدا کیږي او د دې په وجه د دوی په جسم کې یو ښکارا فرق را څرګندېږي. لکه بیړیا او لومبړې د سپي د نسل نه دي، خو دوی ماحول او ارضیاتي تبدیلی د دوی جسامت، نفسیات
د سپینه بدل کړه او بل صحیح ترې جوړ کړه. او دارنګې ځنګلي میږي او صحرایي میږي اول یو خو ماحول او ارضیاتي بدلون دوی کې بدلون پیدا کړو. ملګرو د جایز مطابق چې کم زناور کې د ارضیاتي بدلون مقابله کولو سیستم نه اکټیویټ کیږي نو هغه زناور د دنیا نه ختم شي او باقی زناور په خپل جسم کې د وخت په حساب مناسب بدلون وکي او ژوندي پاتې شي. دارنګې جایز یو بل نظریه هم پیش کړې وه. د هغې مطابق د زناورو کومه حصه چې زیاته حرکت کوي نو هغه د وخت سره سره وړوکی شي یا غټ پاتې شي او د زناور کومه حصه چې زیاته نه استعمالیږي هغه حصه یې پر روان نسل کې پر رو ختم شي. د دین علاوه جاهز نظریه ارتقا باندې خپل آخري نقطه داسې بیان کړه ژوند د یو ډیر وړوکي نقطې نه یعنی د سیل نه جوړ شوی دی او بیا دا نقطه په صدیو په حساب په غرونو کې د جمود په حالت کې وه یعنی ژوند په یو ځای ټینګلی شوی پروت و او بیا دا د بوټو په شکل کې راکوزه شوه یعنی ځنګلونه جوړ شو بیا د زناورو په شکل کې راښکاره شوه او آخر کې ژوند د انسان. دا خبره همیشه یاد لرئ دا نظریه د انسان د ارتقا نه بلکې د انسان د پیدایش نه په کروڑو کالو مخکې د ژوند د ارتقا بیان. ملګرو د چارلز ډاروین او د ابو عثمان جاهز په تیورۍ کې بنیادی فرق دا دی چې چارلز ډاروین د انتقال وجود خبره کوي یعنی انسان د حیوان نه انسان جوړ شوی دی او ابو عثمان جاهز د انتقال اجزا خبره کوي یعنی هر کله چې ژوند په وړاندې تلو نو د تیر شوو مرحلو اجزا به هم ځان سره شاملوله. مثلا ژوند اول د جمود په شکل کې وو یعنی په لکو کالو د دهاتونو او د ګټو کې پاتې شوی بیا ځنګل بیا حیوانات او بیا د انسان په شکل پیدا شوی. هم په دې وجه په انسان کې د ژوند د لومبنۍ مرحلې د جمود بلاشې نښې موجود دي یعنی آیرن سټون میګنیشیم ایټسټرا ایلیمنټس په انسان کې موجود دي. بوټي یعنی انسان اکسیجن استعمالوي زناور خوري سکی او افزایش کوي او انسان هم دا کوي. د دې ټولو اجزاو نه علاوه نور هدایت او علم صنعت دی چې د هغې په وجه انسان اشرف المخلوقات دی. دا وا هغه تیوري اف ایوولوشن چې مسلمانانو پیش کړې وه. ملګرو د ابو عثمان جاهز نظریه ارتقا د هغې وخت د فتنه او فتنه انگیز الحاد په مخ یو زبردست څپېړه وه چې هغوی ویل که چرې خدای پاک یو آدم را لېږلی و نو د ټولې دنیا انسانان به یو شانتي وو رنګ او نسل فرق به نه وو. که چرې خدای د ژوند خالق و نو د هغه د تخلیق څه ترتیب خو به و. نظام کائنات څنګه روان دی او مسلمانانو د الحاد د دې سوال د پاره ځان ښه تیار کړی و. جاهز دا عالمي نظریې نه پس هم مزید نورو نسلونو کې د بدلون په امکان هم ارضیاتي تجربې کړې وې. هغه 50 داسې کسان به طور مشاهده پیش کړه چې هغوی یوې بلې علاقې ته پتلو بیمار شو او چې کله واپس خپل علاقې ته راله نو بغیر د علاج سم شو. جاهز وویل چې د هغې علاقې اوبو او خاورې د دوی په جسم کې بدلون غوښتو چې هغه به لږ لږ او په یو ډیر طویل عرصې کې د دوی په نسلونو کې ښکاره کېده خو د دوی جسم هغه بدلون نه قبلو او که دوی هلته نور هم حصار شوی وی نو دوی به ختم شوي. ټول خلق د آدم علیه السلام اولاد دی خو
ماحول او موسم په دوی کې نوی ارتقا راولي چې د هغې نه یو نوی نسل شروع کیږي او هر کله چې د جاهز نه تپوس وکړی شو چې آیا انسان د شادو د نسل یو نوی شکل دی نو هغه وی چې بېشکه د انسان په جسم کې ډیر بدلون شوی خو الله پاک د انسان جسم په دې ځمکه په یو جدا حیثیت سره جوړ کړی دی البته ارزیاتی تبدیلیانو د انسان پر رنگ جسم قد و قامت بدلون راوسته خو د انسان تخلیق د نور زناورو د تخلیق نه بالکل بدل دی ملګرو د مسلمانانو د یو بل سره په حسد عیش پرستی په مسلمانانو زوال راوست نو د مسلمانانو د کتابونو ډکې ډکې ریړۍ یورپ ته ورسېدې کم کتاب چې د چا په لاس راغی نو هغه پې د خپل سوچ مطابق لږ ډیر کار وکړو او د مسلمانانو د کلونو محنت یې خپل نوم باندې منسوب کو او د چارلز ډاروین مسله هم داسې غوندې ده چارلز ډاروین په 1809 کې پیدا شوی دا هغه وخت و چې په کیمبرج یونیورسيټي کې به د ډاکټرۍ دپاره د ابن سینا کتاب القانون په ډاکټرانو ویل کېدو د ابن خلدون د مقدمو په لوستلو یورپ بهترین سوشل ایکسپرټ او پولیټیکل ایکسپرټ تیارول د ابن الحسن تحقیق د تھیوري آف لایټ د تھیوري آف ویژن میډیکل او په فزیکل ساينس کې یورپ په دنیا مخ په وړاندې روانه کړې وه دارنګې عظیم مسلمان ساينسدان ابو عبدالله البطاني فلکی تحقیق د یورپ د خلکو نه خلانور جوړوو د یورپ سره خپل هیڅ علم نه وو دا ټول د مسلمانانو پټ کړی شوی علم وو او د مسلمانانو په تحقیق نوی نوی یونیورسيټي په یورپ کې جوړې دي په یورپ کې یو نوی سحر پخکاره کېده وو داسې سحر چې د هغې رڼا مسلمانان په دغه وخت کې چارلز ډاروین پیدا شوی وو د کیمبرج یونیورسيټي فاضل وو دا یونیورسيټي زمونږ د مشرانو د علم مقبره ده هم دلتا علامہ اقبال په جڑا ویل چې وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا ملګرو د تھیوری آف ایوولوشن د مسلمان ساينسدان تحقیق دی او د دې تحقیق د پاره په لکاو مسلمانانو سیاحو خپل ځان ورک کړي او دوی د دنیا هر پناه ګوټ راښکاره کړو او تقریبا 300 کال مخکې د یورپ سیاحت د مسلمانانو د سیاحت 13مه حصه هم نه وه نو هغو څنګه خبر شو چې د دنیا سالرونکي د یو بل نه څومره مختلف دي او ډاروین په خپله دومره هوښیار و چې اول د پادرۍ په کورس کې فیل شو بیا د سرجرۍ په امتحان کې فیل شو او که موږ د ډاروین ټول ژوند ته وګورو نو هغه په عمر کې 1 سفر به کړي یا نه خو یو کتاب د اوریجن آف سپیشیز یې ولیکو او نیچر سپیشلیست شو دومره صاحب علم و چې د ابو عثمان جاهز د تیوري یې هم اخپې ماتې کړې انتقال اجزایی په ناپوهۍ کې انتقال وجود ته واړولې د انسان پلار یې شادو کو دا هغه تیوري ده چې د دې مکمل کولو دپاره مسلمان علماو په پیړو او په نسلونو تحقیق کړی وو بعضې ملګري به زما د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او دا به یو منګړت شی ګڼي نو د دې دپاره ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه ورکړي دي چې تاسو په خپله وګورئ چې د یورپ ساينسدانانو د ابو عثمان جاهز په تحقیق باره کې څه وایي نو هغه هم تاسو وګورئ ډیره مننه